چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې جوړ نه وي که نه نو بیا شریعت دا لاره راستولې ده چې طلاق ترې وکړی شي طلاق ترې وکړی شي طلاق الله راستولی دی له دی ځکه چې کله د ښځې او د خاوند جوړ برابر وي بس بیا مزې مزې دي د دغې کور نه بل ښایسته کور بیا نشته دی چې د ښځې طبیعت د سړي سره ولګېده او د سړي طبیعت د ښځې سره ولګېده دغه کور په دنیا کې بیا جنت دی ولې که په دې کور کې وچه ډوډۍ وي خو دا د ښځې ته د هر څه نه خوږه ده دا ډوډۍ چې کله خاوند د مینې وي او زړه یې ورسره لګېدلی وي او چې کله ښځه د مینې وي نو دا سړی کو بار زری زری شي که نه خو چې مازدیګر د ده چوټي شي دی به دې کور ته ډېر په خندا او په خوشحالۍ را روان وي په خوشحالۍ به را روان وي او چې کور ته راورسي او د خپلې بیبي سره کښېني بس د ده ستړې ختمې نو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ولګېده دا په دنیا کې لوی نعمت دی او دغه کور بیا د جنت یوه نمونه ده په دنیا کې خو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ونه لګېده دغه کور بیا په جهنم کې یو د جهنم د قسمونو نه یو قسم دی په دنیا کې دا کور بیا دوزخ دی ځکه چې د ښځې بیا خاوند بدي شي او د خاوند ښځه بدي شي او د یو بل نه خلاصون کېږي نه نو بیا دغه کور ډېر د سختو کور دی او ډېر د مصیبتونو کور دی نو زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاة والسلام د ترور لور ده د دې نیکو او د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب د دې د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې نکاح د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره شوې وه او دا د نبی علیه الصلاة والسلام آزاد کرده غلام او نبی علیه السلام په زویتوب باندې نیولی و نو چې کله نبی علیه السلام اراده وکړه چې د زید رضی الله تعالی عنه نکاح وکړي ځکه زوی ورته ویلی و نو د خپلې ترور لور پسې پیغام د نکاح ولیږو وی زه تا خپل زوی زید له غواړم نو دی انکار وکړو او د دې رور و هغه انکار وکړو عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه وی موږ د لوی خاندان سره تعلق ساتو موږ د قریشو د خاندان یو او زما خور به نکاح کوي نو د یو آزاد شوي غلام سره به نکاح کوي ځکه چې عربو کې دا عادت و چې کم سړی به د غلامۍ نه آزاد شوی و نو آزادو خلکو به د هغه سره خپله رشته نه کوله ځکه هغه ته به یې لږ سپک کتل مړه وي دا خو هغه سړی دی چې په غلامۍ کې تیر شوی دی نو زینب رضی الله تعالی هم دا خبره بده وګڼله وی زه به د یو آزاد شوي غلام سره نکاح کوم او د دې چې کوم ورور و عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه هغه وی نه زه خپله خور داسې سړي له ورکوم چې هغه غلامي تیره کړې ده موږ دا نکاح نه کوو الله تبارک وتعالی د آیتونه مبارکه نازل کړو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا یو سړي له هم دا جایز نه دی او یوې ښځې له هم دا جایز نه دی چې کله الله د الله رسول یو فیصله وکړي چې بیا د دوی اختیار د هغې نه وروستو پاتې شي دوی له بیا اختیار نشته دی چې کله فیصله الله وکړه او د الله رسول وکړه او چا چې د الله او د الله رسول نافرماني وکړه د ډېر په ګمراهۍ ښکاره سره ګمراه شو د ګمراه شو دا انسان چې کله د آیتونه مبارکه زینب بنت جحش رضی الله تعالی واوریدل او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی د خور ورور د آیتونه واوریدل چې پوه شو چې دا آیتونه خو زمونږ متعلق الله نازل کړو چې وما كان لمؤمن ندی جایز یو مؤمن سړی لره نو د مؤمن سړی نه عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی مراد دی ولا مؤمنه او نه مؤمن ښځې جایز دی چې د الله او د الله د رسول خلاف وکړي د مؤمنه نه مراد زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها چې دا خو الله مونږ ته فرمایلو چې الله او د الله رسول یو فیصله کړي نو تاسو له اختیار نشته دی نو چې څنګه دا آیتونه واوریدل کنه
بس وی مونږ د نکاح ته تیار یو، مونږ ته دغه رشته منظور ده. هغه صحابه کرامو کنه آمنا وسلمنا، بس چې ایمان مونږ راوړو بیا چې الله او د الله رسول سو فرمایل بس په هغې باندې لبیک و. دا نه وه چې زه به داسې کوم او داسې کوم. د عمر رضی الله تعالی متعلق راځي وایي کو هغه به ډېر زیات غوسه او ډېر زیات غوسه او په یوه خبره باندې به ډېر زیات کلک ولاړو، خو چې د دې خبرې نه به خبر شو چې عمر ته خو دا وایي خو د الله کلام دا وایي، عمر ته خو دا وایي خو حدیث مبارک کې داسې راځي. و عمر رضی الله تعالی بالکل بیا خاموشه ولاړو. د قرآن او د حدیث متعلق د هغې نه مخکې تلل بیا عمر خبره نه ده کړې. دا د هغه شان و چې هر څومره به په یو خبره کلک ولاړو، هر څومره به غوسه و، خو چې دا به ورته وپوهېده شو چې د الله حکم دا دی عمره، د الله د پیغمبر حکم دا دی عمره، ته دا وایې او الله د الله رسول دا وایي، بس عمر به بیا خپله خبره پرېښې وه، بیا به خاموش و بس. دا د صحابه کرامو عادت و عادت ښه. نن زمانه کې هم داسې دي که نه، ته به یو سړي پسې لاړ شي یاره روغه وکړه، قرآن دا وی حدیث دا وی، یاره مولوي صاحب ټیک شو شریعت په دا وی خو پښتونولي هم ده که نه، پښتو هم ده که نه، ښه ووایه وی او قرآن خو دا وی شریعت خو دا وی خو پښتو څه وی. هغه پښتو د سره پښتو نه ده چې د قرآن او د حدیث مخالف وي، پښتو هغه پښتو ده چې د قرآن او د حدیث موافق وي. موافق صحابه کرامو به چې دا واورېدل چې الله او د الله رسول دا ویلي، بس مخکې بله خبره بیا د هغې نه وه، بس چې الله او د الله رسول دا ویلي بس مونږ تیار یو. نن چې مونږ څومره په ګمراهۍ کې اخته یو، صرف د دې خبرې د وجې نه اخته یو چې مونږ وایو ټیک د مولي صاحب شریعت به دا وی، خو لکه زما خبره دا ده که نه، نو زه به دا خپله خبره کوم که نه. نو زینب رضی الله تعالی او چې د هغې رور دا خبره واورېده که نه، دا خبره واورېده چې د الله او د الله د رسول دا حکم دی چې د زید رضی الله تعالی سره دا نکاح وکړي، بس هغې مونږ تیار یو، مونږ ته دا نکاح منظور ده. نکاح وشوله خو په نکاح کې جوړ بیا رانغی، د ښځې او د خاوند جوړ نه راتو. د هغې وجه دا وه چې زینب رضی الله تعالی د قریشو د خاندان نه وه، د نبی علیه السلام د ترور لور وه، او زید ابن ثابت رضی الله تعالی هغه آزاد شوی غلام و. نو د زینب رضی الله تعالی په ځان اوچت حسابه. دې وجې نه سړي له پکار دی چې کله دې ښځه کوي که نه، د ځان نه دې په کوز خاندان کې وکړي، په پورته خاندان کې دې نه کوي. ښه ښځه چې کوي د ځان نه په کوز خاندان کې وکړه، په پورته خاندان کې مه کوه، ځکه چې د ځان نه دې په پورته خاندان کې وکړه خو په دویمه خبره به درته پیغور کوي که نه، چې ته یوه خبره کوي هغه به درته بله کوي، او چې ته لږه خبره کوي ستا په کور کې څه دی، زما د پلار کور له ورشه تو ستا کره خو زه تباه او برباده شومه سړیه، بس پیغور به درته پاره خبره باندې کوي. نو چې نکاح کوي د ځان نه په کوز خاندان کې کوه، په بر خاندان کې مه کوه که نه، بیا به درته وایي چې ستا کره ما چېرته ښه ورځ ونه لیده چې راغلي در کره یم، راشه زما د پلار کره، که د پلار کره د ډوډۍ درک نه لګي خو ښځه وایي خو د کلي نواب دی خاوند ته وایي، ټیک شو که نه، د ښځو خو دا عادت دی، که د پلار کور یې هر څومره خو خاوند ته وایي ته مړه شه چې ورځه د پلار کور له تو د هغوی خو لنګر چلیږي، ټیک ده که نه. نو سړي له پکار دی چې عام طور پر دې ښځه کوي د ځان نه په کوز خاندان کې وکړي. نو د زینب رضی الله تعالی خاندان اوچت و، نو هغې به د زید رضی الله تعالی سره جوړښت نه راتو، ځکه وایي زه قریشي یم او ته خو یو آزاد شوی غلام یې، نو د یو بل سره جوړ نه راتو. نو دا زید رضی الله تعالی به بار بار په نبی علیه الصلاة والسلام پسې راتو، وایي د الله پاکه پیغمبره ستا هغه د ترور لور نه د زینبو زه یې نشم ساتلی، زه یې پرېږدمه، زه یې نشم ساتلی، زه یې پرېږدمه. نبی علیه الصلاة والسلام به ورته ووایي نه زیده ګورې دا کار ونه کړي، دا کار ونه کړي. د نبی علیه السلام سره زیات فکر ځکه و چې دا نکاح نبی علیه السلام کړې وه،
زینب رضی الله تعالی دا نکاح نبی علیہ السلام کړی وه وی یو خو دا نکاح ما وکړه چې اوس ورله زید طلاق هم ورکي نو ما خو به خپل خاندان هم ډېر زیات خفه شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته وفرمیل زید داسې مه کوه بار بار به یې منع کوه یو ورځ زید رضی الله تعالی راغی وی د الله پاک پیغمبره ما زینب ته طلاق ورکړو ما زینب ته طلاق ورکړو ستا هغه د ترور لور ما پرېښودله زه یې نشم ساتلی نوره دا خبره چې او په کار هم دا ده چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې جوړ نه وي که نه نو بیا شریعت دا لاره راستولې ده چې طلاق ترې وکړی شي طلاق ترې وکړی شي طلاق الله راستولی دی له دی ځکه چې کله د ښځې او د خاوند جوړ برابر وي بس بیا مزې مزې دي د دغه کور نه بل ښایسته کور بیا نشته دی چې د ښځې طبیعت د سړي سره ولګېده او د سړي طبیعت د ښځې سره ولګېده دغه کور په دنیا کې بیا جنت دی ولې که په دې کور کې وچه ډوډۍ وي خو دا د ښځې ته د هر څه نه خوږه ده دا ډوډۍ چې کله خاوند د مینې وي او زړه یې ورسره لګېدلی وي او چې کله ښځه د مینې وي نو دا سړی کو بار زری زری شي که نه خو چې مازدیګر د ده چوټي شي دی به دې کور ته ډېر په خندا او په خوشحالۍ را روان وي په خوشحالۍ به را روان وي او چې کور ته راورسي او د خپلې بیبي سره کښېني بس د ده ستړې ختمې نو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ولګېده دا په دنیا کې لوی نعمت دی او دغه کور بیا د جنت یوه نمونه ده په دنیا کې خو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ونه لګېده دغه کور بیا په جهنم کې یو د جهنم د قسمونو نه یو قسم دی په دنیا کې دا کور بیا دوزخ دی ځکه چې د ښځې بیا خاوند بدي شي او د خاوند ښځه بدي شي او د یو بل نه خلاصون کېږي نه نو بیا دغه کور ډېر د سختو کور دی او ډېر د مصیبتونو کور دی نو بیا د شریعت مسله دا ده چې د ښځې او د خاوند د یو بل سره جوړ نه راته کو د ښځې ورسره زړه نه لګېد ګناه ښځې ته وه نو دا د خاوند نه خلع والي چې کله خلع اخلي دا ښځه به د خاوند ته خپل مهر پرېږدي کور یې پسې لیکلی دی جایداد یې پسې لیکلی دی مهر دی دا هر شی به دا خاوند ته پرېږدي وایي دا هر څه درته پاتې خو بس ستا سره مې زړه نه غواړي نو ماله طلاق راکړه دې ته په شریعت کې بیا خلع ویلی شي او کو ګناه د خاون و نو بیا پکار ده چې د ښځې ته دا خاوند طلاق ورکي او مهر ولم ورکي ځکه مهر د هغې کېږي که نه ګناه خو د ښځې خو نه دی مهر به ولم ورکوي اوس مسله نن سبا کم ځای کې جوړه ده د ښځې او د خاوند چې د یو بل سره طبیعت نه لګي جوړ نه راځي نو ښځه به لاړه شي د پلار کره به مروره کینی د پلار کره مروره کینی هلته ښځه هم ګناهګاره ده ځکه د خاوند حق نه پوره کوي دلته خاوند هم ګناهګار دی د ښځې حق نه پوره کوي اوس دوه خبرې دي کو د ښځې ته ګناه او دا د پلار کره تلې ده او ناسته ده او د دې خاوند سره ژوند زړه نه غواړي نو پکار دا ده چې خلع والي که نه یعنی خاوند ته د مهر پرېږدي او ځان دې آزاد کړي خو دا وایي نه خلع ترې نه اخلم که نه زما خو سره 10 تولې سونه ده چې خلع ترې اخلم نو بیا خو رانه دا 10 تولې سونه اخلي که نه نو خلع ترې نه اخلم نو عدالت ته به ځم او راځم او دروغ به وم چې په ما باندې خاوند ظلم کو او زه به ترې کیس وګټم نو هم به ترې طلاق والم او هم به ترې مهر والم دا ښځه د یاد وساتي ګناه د دې و او دې د خاوند نه طلاق واغسته او مهر ترې هم واغستو دا د حرام مال واغست دا مهر د دې نه کېدو او دی واغستو نو دا د حرام مال واغست ځکه چې ګناه د دې ده او طلاق هم دا غواړي او بیا کیسونه هم کوي چې ما ترې مهر هم میلاو شي نو دا مهر د دې په شریعت کې کېږي نه او دې د عدالت په زور واغست نو حرام مال یې واغست او که چېرته ګناه خاوند ته دی دا ښځه زړه اخلي نه او هسې تنګوي نو طلاق ورکه که نه طلاق نه ورکوي ولې طلاق نه ورکوي ځکه کو طلاق ورکوم نو بیا مې پسې کم پلاټ لیکلی دی کم کور لیکلی او کم مهر دی دا خو به رانه دا وړي که نه نو طلاق نه ورکوي په دې مجبوره کوي چې دا په خپله زمانه خلع والي په دې مجبوره کوي نو دا خاوند یاد وساتي
چې کومه ښځه د طبیعت نه اغوستله او د ورله طلاق هم نه ورکوه په دې مجبوره کوله چې دا ووایي چې ما له طلاق راکړه چې ما ته مهر پاتې شي او دا مهر دې سړي ته پاتې شو دته حرام مال پاتې شو د حرام مال واغستو د ښځې مال یې واغست بهر الله خو پکې یو فقهي مسله راله نو د زید رضی الله تعالی او د زینب بنت حارث د زینب بنت جحش رضی الله تعالی یو بل سره جوړ نه راته نو زید رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه وی دا الله پاک پیغمبر ما ستا د ترور لور زینب له طلاق ورکو ورمه ولکو زکه زه غریب سړی ما هغه د مالداري کورنۍ د زما سره نور ژوند نه کیږي هغې سره زما ژوند نه کیږي کله چې د دې عدت پوره شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زیده اوس لاړ شه او زینب ته ووایه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما سره نکاح وکړه ګوره زید رضی الله عنه پسې په خپله ولیږو د دې چې کوم مخکنی خاوند دی پسې ولې لیږو ځکه چې په خلکو کې دا خبره مشهوره نشي چې دا په نبی علیہ السلام دا ښځه پرېښې ده نعوذ بالله ورشه زید ته پسې په خپله لاړ شه زید رضی الله عنه چې لاړ که نه ګوره تقوا ته ګوره د صحابه کرامو تقوا ته ګوره اگر چې د پردې حکم لا نه دی راغلی اگر چې د ده مخکنی ښځه و د زینب رضی الله تعالی خو چې کله دی لاړ که نه او زینب رضی الله تعالی ته ور وکړسو نو د ور نه دی خوا راغی ورته یې شا کړه او دی خوا یې مخ کو ورته یې شا کړې ده او دی خوا یې مخ کړی دی نو د دنې نه ورته آواز وشو وی څوک وی زید یمه زیدو وی څه راغلی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تا پسې پیغام د نکاح رالیږلی دی ته رضا یې او که رضا نه نبی علیہ السلام فرمایي چې د زینب زړه مات شو نو د هغې علاج دا دی چې زه ورسره نکاح وکړم زینب رضی الله تعالی د دنې نه وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته وایه زما د ترور زوی ته وایه چې زه پکې استخاره کوم بیا به جواب درکمه زه پکې استخاره کوم نو بیا به څه درکم جواب درکمه استخاره ګوره دوره نیکعمله زنانه وه چې زه د خلکو سره مشورې نه کوم زه مشوره د خپل رب سره کوم د خپل الله سره مشوره کوم او دا پکار هم دی چې کله انسان رشته کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي چې د استخاره وکړي استخارې طریقه دا ده د استخاره ته د ورځې هم کولی شي د پاره شپه ضروري نه ده ایمرجنسي کار دی و چېرې زه دا کار کوم خو چې په دې کې به ماله خیر او که خیر نه اوس اچانک یې کوي نو شپې ته انتظار مه کوه چې زه به د شپې کومه بیا به پسې ویده کېږم بیا به خوب وینم بس د ورځې هم استخاره کولی شي استخاره څه ده راشه 2 رکعاته مونځ وکړه کو په کور کې کوي کو په مسجد کې کوي څنګه چې 2 رکعاته عام نفل کېږي دقه شانتې 2 رکعاته نفل وکړه او بیا د استخارې یوه دعا ده په دې نماز په دې کتابونو کې لیکلی شوي په هغې کې دعا کې یو لفظ راځي هذا الامر ان هذا الامر دا لفظ پکې راځي چې دغې هذا الامر له ورشي نو ته چې کم کار د پاره د استخاره کوي هغه کار به په زړه کې راولي هغه کار به په زړه کې راولي دغه دعا ووایه د دې نه وروستو دغه کار کو پړه کې دی راله چې زه کوم په دغې کې تاله خیر دی او که په زړه کې دی راله چې نه کوم دغې کې تاله څه دی خیر دی بس دغه د الله فیصله ده ستا دپاره د ورځې هم استخاره کولی شي ښه او د شپې هم استخاره کولی شي د شپې ماسخوتن مازه نه وروستو 2 رکعاته نفل وکړه کو د عربۍ دا دعا نه درځي نو په پښتو کې ووایه الله دا کار کومه او ماله پکې مشوره راکړه چې وی کم او کو وی نه کم زما دپاره پکې خیر شته او که نشته دا دعا پښتو غوښتی شي که نه الله ماله په دې کې مشوره راکړه چې که ماله پکې خیر وي نو زما په زړه کې واچوه چې زه یې وکړمه او که زما دپاره پکې خیر نه وي نو زما په زړه کې دا واچوه چې زه یې ونه کړم الله په پښتو کې دا دعا وغواړه او بیا د شپې د راوختې پورې مه کښېنه اوده شه ښه نو که خوب دې ولیدو خو سار به یو عالم ته بیان کړي 3 شپې داسې وکړه او که خوب دې ونه لیدو بس د هغې نه وروستو چې د کومه فیصله وکړه دغه فیصله د الله د طرف نه وه خوب لیده پکې څه ضروري نه دي ښه
نو بهرحال استخاره کول پکار دي د کارونو کې. نو زینب رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې زه پکې استخاره کوم. بهرحال ته کله چې دې استخاره کوله الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته وفرمایل وی ای فرشتو راځئ چې د زینب نکاح وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام سره. راځئ چې د زینب نکاح وکړو په اسمان کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره. نو د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح الله تبارک وتعالی په خپل وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په اسمان کې. په اسمان کې خو الله تبارک وتعالی نکاح وکړه، په ځمکه باندې هم هغه کومه طریقه چې وه هغه وشوه د زینب رضی الله تعالی ورور و هغه نکاح وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره. دې وجې نه زینب رضی الله تعالی به کله کله فرمایل وی د الله پاک پیغمبره زه په دریو خبرو باندې ډېر نازېږم، زه ناز کوم په دریو خبرو باندې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی زینب کمې خبرې دي چې ته پې دومره ناز کوې؟ وی یو خو ناز په دې کومه که نه چې د تمامو بیبیانو نکاح ستا سره دې خلکو کړې ده. کم اولیا چې دي خپلو اولیاو د هغې نکاح ستا سره کړې ده. او زما نکاح زما اولیاو نه ده کړې بلکې زما نکاح زما الله ستا سره کړې ده. یو خو په دې نازېږم چې زما نکاح په اسمان کې الله ستا سره کړې ده. او دویم په دې نازېږم چې زما او ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب، زما ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب. او دریم په دې باندې نازېږم چې زما په نکاح کې جبرئیل علیه السلام ډېر کوشش کړی دی، جبرئیل علیه السلام پکې ډېر کوشش کړی دی. وی په دې دریو خبرو باندې زه ډېر ناز کوم. بهرحال دلته د نبی علیه الصلاة والسلام نکاح وشو د زینب رضی الله تعالی سره. کله چې نکاح وشوله او منافقینو خبره مشهوره کړه وی نبی علیه السلام د خپل د زوی د ښځې سره نکاح وکړه، د انګور سره یې نکاح وکړه. ځکه جاهلیت کې دا خبره مشهوره وه چې چاته به د زوی ووي نو هغه به داسې زوی حسابېده لکه څنګه چې د سړي خپل زوی وي، نو بیا به د هغه ښځه په ده باندې حرامه حسابېدله. نو زید رضی الله تعالی خو د نبي اسلام خپل زوی خو نه و که نه، صرف زوی ورته ویلی و. نو منافقینو خبره مشهوره کړه وی نبی علیه السلام د خپل انګور سره نکاح وکړه. الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. نبی علیه الصلاة والسلام په سړو کې د هیچا پلار نه دی. دا پلارو یعنی زید رضی الله تعالی ته د زوی نه دی چې دا انګور ده. نو په زینب رضی الله تعالی سره الله د دغه رسم خاتمه وکړه. کو دا آیتونه نوې نازل شوی نو اوس په هم داسې وکنه چې چا به یو سړي ته وي چې ته مې زوی نو بیا به هغه داسې زوی حسابېده لکه څنګه چې خپل زوی وي. نو الله په دغه رسم ختم کو چې ګوره دا خپل زوی په شانتې نه دی، ته د ښځه د دې سړي انګورو نه ده. نن سبا ته یو سړي ته وي چې لکه ته مې زوی یې نو بیا دغه ښځه ستا انګور کېږي؟ نه. بعضې خلک داسې کوي که نه وایي دا د نکاح رور دی، دا څه شی دی؟ نو د نکاح د رور مزي بیا آزاد زی د ناوې سره په کمره کې ناستي. دا پکې د کم طرف راغلی دی؟ د نکاح رور نشته دی. پردي خلک نه رونه کېږي وایي دا مې د نکاح رور دی نو بس بیا به دی په کمرې ته آزاد ورځي. دا پکې نشته دی. او وایي دا مې خور ده. مونږ خو ټول مسلمانان د یو بل خویندې رونه یو، بیا خو پکې پردې تاړو ضرورت نشته دی. نه چې چاته په خوله باندې خور وي رور وي دا په حقیقت کې خور او رور کېږي نه. نو منافقینو خبره مشهوره کړه وی نبی اسلام د خپل انګور سره نکاح وکړه. الله تبارک وتعالی د آیتونه مبارکه څه کړلو نازل کړو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د زینب رضی الله تعالی خواله ورغې او ولیمه یې وکړله. ولیمه نبی اسلام د یوې بیبي ولیمه داسې نه ده کړې څنګه چې د زینب رضی الله تعالی ولیمه وکړله. یو چیرې و هغه حلال کو، صحابه کرامو ته ویل وی راشئ ډوډۍ وخورئ. صحابه کرام لاړو او ډوډۍ وخوړله. چې کله صحابه کرامو ډوډۍ وخوړله نو ټول صحابه کرام بار ته ووتل. 3 تنه داسې وو چې هغې د نبي علیه السلام په دې کور کې کېناسته خبرې شروع کړې. په دغې ټایم کې لا د پردې حکم نه و راغلی، پردې حکم نه و راغلی. نو هغې کېناستل په خپل منځ کې خبرې شروع کړلې.
د یو بل سره ګپ شپ لګاو. نبی علیه الصلاۃ والسلام لږ ووتو بار ته چیرې کېدی شي زه راځمه نو دوی به پاسېدلي وي، خو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس راغی دوی له هغه شانتې ناستو خبرې یې کولې، د یو بل سره به ګپ شپ کې مصروف وو. هغه خبره په نبی علیه السلام باندې لږه بوج شوله. الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله تاسو دعوت درکړی شي که نه او دعوت خو وخوړو بیا ځئ خورېږئ، خبرو دپاره مه کښېنئ، د خبرو دپاره بیا مه کښېنئ. اوس هم دا مسله ده ښه چا درله دعوت درکو د ډوډۍ نو تا ته وي چې لکه غرمې ډوډۍ له به ته راشي نو داسې مه کوه چې نښو بجو له پسې لاړ شي. صحیح ده که نه؟ هغې به تیاري کوي، ته به ورته په دیره کې په کور کې ناست نو ستا سره هغې څه وکړي چې کم ټایم یې درته د ډوډۍ ښودلی دی نو ډوډۍ ټایم له به ځي ښه، او چې کله دې د ډوډۍ وخوړله که نه نو بیا داسې مه کوه چې بالغ ځان ته رانږدې کړې او ډاډه ووایو کیسې شروع کړې. صحیح ده؟ ډوډۍ دې وخوړله بس دعا کوه پاسه وایه مونږ لاړو. دا طریقه ده ښه، طریقه دا ده چې د ډوډۍ دعوت درکړو شو ټایم لځه. زمونږ خلکو څه طریقه مشوره کړې ده چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري بس وایه لکه زه ځمه. نو مونږ خلک وایي مړه داسې هوټل خو نه ده چې وایي دې خوړه ځي، نو خو ډوډۍ له دې راوستې ومه که نه څه ناستې له خو دې نه هم راوستې. تا ما ته ډوډۍ له به راشي نو رالم ډوډۍ مې وخوړه څه شي ته کښېنمه. صحیح ده که نه؟ څه شي ته کښېنم څه چل دی؟ ډوډۍ دې وخوړه بس زه ځه الله دوی به هم فارغ شي ته به هم په خپلو کارونو پسې ځي. دا د شریعت طریقه ده ښه، خو دا خو مونږ وزګار خېل یو که نه په مخ د ځمکه زمونږ کار بل نشته دی. نو چې ډوډۍ دعوت راکړې نو په لسو بجو پسې به لاړ شو او چې ډوډۍ وخورو بیا بالښتونه رېږدي کړو نو د مازدیګره پورې غرمې ډوډۍ له به تلې مازدیګر نو کار دې نشته نو ناست په ته نه چې کار دی نو بیا به ته نه وې ناستو. نو د شریعت طریقه دا ده چې بیا پاسه ځه. نو الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله دعوت درکړی شي دعوت ټایم لځئ ډوډۍ خو وخوړه بیا خبرو ته مه کښېنئ پاسې ځئ خورېږئ. الله آیتونه نازل کړو او د پردې حکم راغی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو نه د نن نه بعد څه شی غواړئ د پردې نه اخوا به غواړئ. الله تبارک وتعالی د پردې آیتونه نازل کړو. به هر حال دا د زینب رضی الله تعالی سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح وشوه او دا زینب رضی الله تعالی ډېره نیک عمله زنانه وه، ډېره نیک عمله زنانه وه. حدیث مبارک کې راځي دا سخي ډېره وه. عائشه بی فرمایي یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی تاسو کې به د ټولو نه لومبې زما خواله هغه ښځه راځي چې د چا لاسونه اوږدوي. نبی علیه السلام دا موږ ته په ژوند باندې فرمایلي وو چې په ټولو لومبې کې به زما سره اخرت ته هغه تنه تاسو کې ماله راځي چې د چا لاسونه اوږدوي. وی چې کله نبی علیه السلام وفات شو که نه نو موږ چې بیبیان یې به کېناستو نو د یو بل سره خو به لاسونه میچ کول چې د کمې بیبي لاس اوږد دی دا به لومبی مړه کېږي. موږ به د یو بل سره لاسونه میچ کول. په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې د ټول نه لومبې چې وفات شو هغه زینب رضی الله تعالی وی موږ بیا وروسته پوه شو چې د نبی علیه السلام مقصد څه و، موږ کوم مقصد اخیستی و. د نبی علیه السلام مطلب دا و چې د کومه بیبي پکې سخي ډېره وي، لاس اوږده مانه چې سخا پکې ډېره وي او موږ ظاهري لاسونه د یو بل سره ناف کول. په موږ ټولو کې سخي چې ونه هغه زینب رضی الله تعالی وه. یو ورځ ولا عمر رضی الله عنه 2000 اشرفۍ راولېږلي. وی زینب ته وایي چې دا ستا خرچه ده، د کور خرچه ده. وی دا زما ده؟ وی او وی دا خو ډېره زیاته ده. کپړه یې پې وغوړوله داسې. خپله یو خادمه یوه نوکره هغې ته یې وي دې کپړې نه لاندې لاس منډه و چې څوک غریبانان راځي پیسې ورکوه. 12,000 دینار او 12,000 دیناره د سرو زرو پیسې وي چې څوک راځي بس لاس منډه ورکوه ورله پیسې کپړه پې وغوړوه. نوکره ناسته وه چې څوک غریب به راته سوالګر به راته لاس پې منډه پیسې به ورکولې، لاس پې منډه پیسې ورکولې. چې د نوکرې پای کپړه لاس و نو سر لاندې ترې ډېرې لږې غونته پیسې ښکاري دي. نوکره ورته وایي زینب امهات المؤمنین د مؤمنانو مور تا خو ټولې پیسې په خلکو ویشلې نو چې ماله دې پکې هم څه راکړی وی که نه ولې زما پکې څه حصه نه کېږي کو چې ماله خو دې پکې هم څه راکړی وی که نه زما په لاس دې ټولې تقسیم کړی ماله دې پکې څه شی رانه کو. وی ښه ته خو رانه هېره وي د کپړې د لاندې چې څومره پیسې دي هغه ته واله ځه هغه ته واله. وی چې کپړه مې ترې راټوله کړه نو صرف 80 دیناره پاتې شوي وو. 80 دیناره دا د سرو زرو پیسې وي دا پاتې شوي. ما ته د 80 پاتې شي وي چې زه دا ته واله ځان له اوسه
دا ته واله ځان له وسوي دومره سخا وا سخا پکې او د ټول نه زیات رښتینی وا رښتیا پکې ډیر زیات رښتیا پکې ډیر زیات الله چې په عائشه رضی الله تعالی تهمت ولګید کنه نو د دې زینب رضی الله تعالی خور وا دام د منافقینو سره پاغه کې شامل شو دا صحیح مؤمنه وا خو اسی دوکه شو د منافقینو په خبرو کې رااله داغي سره شریک شو نبی رسول الله د دین ته پوسو کو پی زینب ته د عائشه متعلق سوي ما تو وای کنه ستا سره ایدا دی ورته د الله پاک پیغمبره قسم په الله چې د عائشه نه د خیر نه ما سیوا ما بل شي نه دی لیدلې د عائشه نه د خیر نه ما سیوا ما بل شي کنه دای بن وسیوا مونږ چې د پښتو کې بن وایو دی به چې راشه مقیده او د نبی رسول الله پاک د ټول نه زیاته مینه د دې سره دراشه ته پکې خپل کار وکړي چې پری دی ورته ما د عائشه نه د خیر نه ما سیوا بل خبره نه دی لیدلې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیمو نو دی زینب رضی الله تعالی په منځ کې پکې خبره وکړه چې خبره وکړه عمر ته چپ شه مړی عمر غوسه ډېر ورته کړه وی چپ شه ته په منځ کې خبرې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عمر دینه کلار شه دینه کلار شه دې ته سم وای دا خو اواهه ده زینب خو اواهه ده صحابه کرام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر اواهی څه مطلب وی د ابراهیم علیه السلام متعلق الله تبارک وتعالى نه فرمایي چې انه لاواه حلیم اواهی مطلب دا دی چې دا ډیر نرم دی له دې زړه ډیر نری دی نو دې ته غوسه کېږم دا په زړه باندې نرم ده ډیره زیاته دې ته سمو وایا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوله بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده دا په عربو کې د ټول نه مالدار او پاکبازه ښځه وه د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو اوله نکاح د ابو حاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو د یو نوم حالا او د دویم نوم هندو او دا دواړه صحابه کرام دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی خدا ابو حالا بیا په مکه کې سجنګ وشو دی پاغي کې مړ شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله دا غینه ورستو بیا دویم نکاح د عتیق سره وکړه داغه نه یو لور وه چې د هغې نوم هندو عتیق هم بیا وفات شو دا دوباره بیا کونډه شوله نو دوه زامن او یو لور ورته پاتې شو خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته بار ځایونو ته نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له وجوده و د ټولې مکې والو هم مال یوازې د دې سره دومره مالدار زنانه وه نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وي د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه مونږ سره نکاح وکړه خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی می هم شته مال می هم شته کور می هم شته زه نکاح څه شي لکم زما نکاح ته ضرورت نشته دی د هرې نکاح به دې رد کو په دغه زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر په دغه وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نو چې هغې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی یتیم دی
خو ډېر امانت والا انسان دی، ډېر صداقت والا انسان دی، چرته دروغ نه وایي، چرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره، چې تجارت دپاره قافله تله. نو دی خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو، یره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې، نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی، ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو، وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې، زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي زه به د خپل تره سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل، ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده، دا خو ډېره ښه موکه ده، د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته، دا خو ډېره ښه زنانه ده، خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله تجارت له روانېدو، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم، خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي، ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت محمت ونه لګوي، چې ستا غلام را سره موجود وي، چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني، نو زما سره به خپل غلام لیږي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و، میسره یې ورسره ملګری کو. خو چې کله میسره ته که نه، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی په ده باندې به نظر ساتې، ته ده به د هر ټایم حال احوال ما ته بیانوي، ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه د ده که نه، د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی د ده به یو حالت چې راشي ما ته به بیانوي، نظر به پې ساتې. وی ټیک ده. نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی مال تجارت واغسته او روان شو. چې کله بصرې ته ورسېدل، هلته کې یو ونه وه، د هغې په سوري باندې دوی کېناستل. چې کېناستل، هلته یو عبادت خانه وه د عیسایانو، د هغې هغه راهب راووتو. چې راووتو، نو هلته کې کم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي وو، هغې حیرانه شو، وی دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی. که څوک سره ملاقات کول غواړي دننه دې ځي، خو دې چاله روځي نه. دا اول ځل دی چې دی د قافلې دپاره راووت، چې دا څنګه چل دی. دی راووتو، په دې قافله باندې داسې نظر اچي، ګیر چاپېره ګوري، خلک هم حیران دی. نو چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه، نو فوراً ورغې د مټ نه یې ونیو، فوراً یې د مټ نه ونیو. وی دا لږ څوک دی، د ده قام نسب څوک دی؟ قافلې والا ورته وویل وی موږ ټول د ده قام نسب یو، موږ د مکې یو که نه، ټول د ده د قام نسب خلک یو. وی د ده سره څوک راغلي دي؟ وی د ده سره یو غلام راغلی میسره، هغه میسره یې راغوښتو، وی دې خوا راشه. وی د دې هلک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي، او که دا پکې صرف وس دی، د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کم دی دا همیشه وي، او که دا پکې وس دی صرف. نو هغه ورته وویل وی نه، وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي، ځکه کله کله خو سترګه خوږ شي ستره شي که نه. د نبی علیه الصلاة والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي، سرې سرې کرښې وي د نبی علیه السلام په سترګو مبارکو کې. وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي، او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه؟ وی نه نه، د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي، دا پکې څه همیشه وي. نو هغې راهب وویل وی هو دا دی، وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه الصلاة والسلام نه وروستو دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی، اول پیغمبر دا راغی. خلک حیران شو دا دې څه وایي؟ خلک ورته وایي تا څنګه وپېژندو؟ وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ، ما د خپلې عبادت خانې نه کتل، داسې ګټه داسې ونه نه وه چې ده ته یې سجده نه یې کړې،
ما د خپل عبادت خانې نه کتل تاسو په دغه غونډکۍ چې روانو ستاسو طرف ته به ونو سجدې کولې نو ما وی چې په دې قافله کې څه چل شته دی بیا داسې ناستو خلکو ته وی اله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر زر ته خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو دی چې راغې دا راهب لا ولاړو نو دی په غرمو نبی علیہ السلام کېناست چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کم سوری هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښود او په نبی علیہ السلام یې سوری کو وی وګورئ د ونې سوري ته که کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته روان دی میسره دا خبره دغلته څه کړله نوٹ کړله بیا لږ مخکې لاړو هلته کې د نبي علیه صلات وسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږه جګړه شو په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکړه خو دې خبرې لږ واوړېدې چې واوړېدې هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم چې دا ویل سړی حیران شو وی څه ته په لات او منات قسم نه کوي وی نه وی دا خو ته هغه خبره کوي چې کومه خبره به عیسی علیه الصلوۃ والسلام کوله دا خو ته هغه خبره کوي بهر حال د تجارت چې کوم سفر او هغه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچندې وکړه نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې دی قافله چې د را روانه ده را نږدې شوې ده نو خلک به ورله مخې ته راووت په انتظار به ورته و نو دا میسره مخکې مکې ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده نو خدیجه ورته وویل وی ګټه خو یو طرف ته که خو مالک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه څه حالت و تا ته خو ما ولي په هغه به نظر ساتې نو هغه ورته د راهبه قسم وکړه هغه ټولې خبرې ورته وکړې چې داسې حالاتو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله په کوټه باندې ولاړه د تجارت دا قافله سیکي نو په کوټه باندې ولاړه ده نو دا قافله چې څنګه راښکاره شوه که نه نو سره غارمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي خو تاسو به لیدلي سره غارمه دي نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غارمه دي او په نبي علیه الصلوۃ والسلام باندې وریځې سورې کړی دی وریځې پې سورې کړی نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې هله بره راوخیږئ خپلې ملګرې راغونډې کړې وی هله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم نو ټول جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غارمه دي او په ده باندې څه شی دی سوری دی چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړلی او نبی علیه صلات وسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نورم زیاته ورکړه ده د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبی علیه صلات وسلام له ورکړه څه ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه صلات وسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو یا هغه چې د مکې لوی سردارانو لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي ځکه دې دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه طاهره پاکه ښځه زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه دې داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده پاکه زنانه نو هر سړی غوښتله چې دې سره څه وکړي ښکلې هم وه مال ورسره هم و دینداره هم وه نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لاربعین د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي یا د څه د وجې نه د مالدارۍ د وجې نه نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه
یا د څه د وجې نه؟ د جمال د وجې نه. نو ښایسته م هغه وه. یا د څه د وجې نه؟ د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی. نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه. او یا د دین د وجې نه نو دومره پاک پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه. نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو. نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي؟ نکاح وکړي. خو هغې د نکاح نه به انکار کو. هغې په خپل سوال جواب راولېږل په نبي علیه الصلاة وسلام پسې، وی زه د ده سره نکاح کول غواړم. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم. نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو، وی ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح، ته څه وایې؟ نو ابو طالب ورته وی داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته، ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې. زه په دې نکاح باندې رضا یم. زه په دې نکاح باندې څه یم؟ رضا یم. نو د نبی علیه الصلاة وسلام تره شو ابو طالب، او بل تره شو حمزه رضی الله تعالی عنه، او څه کسان ورسره نور شو. دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی عنها پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و، خو تره ژوندی و عمر بن اسد د موجود و. نو د هغې تره شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغله او هلته یې نکاح وتړله. اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو، هلته نکاح کوو که نه، هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه. نو نبی علیه الصلاة وسلام ترونه شو او ورله او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله. نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله. ابو طالب صاحب صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی، کافر د دنیا نه تلی، خو د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاة وسلام نکاح وتړله، او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه وویله. ډېر عجیبه خطبه وویله. وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی. د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم، ای مکې والو تاسو هم کوئ. ځکه چې نبی علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه وراغلي، نو ټولو یې عزت کو. دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو، خلک یې دشمنان شو، بیا دشمني شروع شوه. نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ. او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ دی د مکې دپاره. د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو. وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه هم د زړه میلان زما وراره ته دی. دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو، لہذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو. دا خطبه یې وویله او د نبي علیه الصلاة وسلام صفتونه یې پکې وکړو. نو دغه نبي علیه الصلاة وسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه؟ د نبي علیه السلام تره ابو طالب د ورله نکاح وتړله. نو نبی علیه الصلاة وسلام بیا خپل کور ته راغی. د نبی علیه الصلاة وسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې. ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیه السلام د پیدایش کور دی ښه، خو اوس سیمټي دیوالونه دي، اگر چې په هغې شکل باندې نه دی، اوس خو سیمټي دیوال خو ځای دغه دی، ځای دغه دی. اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده، مکتبه تاله ورته پراته یو پولیس دو ورته مخې ته ولاړي. دا د نبی علیه الصلاة وسلام د پیدایش کور دی. الله دې مونږ ټول بوزي. دا د نبی علیه السلام خپل د پیدایش کور دی. دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې دا د نبی علیه السلام کور دی، د پلار کور یې دغه دی. او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و که نه نو دا د مروه ډیری سره باب المروه باندې چې وځي که نه طوافونه پوره کړي نو بیا به د مروه په هغې دروازه باندې اخوا وځي. نو په دغې ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور و. نو ورله نکاح وتړله او نبي علیه السلام خپل کور ته راغی. بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی علیه السلام ته وفرمایل وی ته راځه زما دا کور ستا دی. خپل کور بیا چاته ورکو؟ نبی علیه السلام ته یې ورکو. نو نبی علیه السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی. نو نکاح د نبی علیه السلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله. بیا چې کله نبی علیه السلام غار حرا ته بتو نو د ځان سره به یې ستوان وړو.
ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو کو ګوړه پکې اولړو کنه دې ته ستوان ویلی شي خو هغې به وربشې وړې کړي او په هغې کې به یې ګوړه ولړل دا ستوانو د هغې نو نبی علیه صلات وسلام به د ځان سره هلته ستوان وړه هلته به یې 10 ورځې یا 20 ورځې یا میاشت به یې تېروله بیا به راته چې خوراک به ختم شو بیا به راغی هلته به یې د الله تبارک وتعالی عبادت کو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې کله کله خوراک وړو په نبی علیه صلات وسلام پسې هلته به پسې تله نو ته چې کله غار حرا ته وخیږې که نه نو تا ته به بیا پته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت و د نبی علیه صلات وسلام سره په یوه ګنټه کې خو چې چاک سړی وي هلته ختې شي صرف هغې سر ته به وخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې هغې غار ته په ښکته کوزیږي نو لاس په لګی او ښکته به کوزیږي دومره مشکل ځای دی او چې هغې غار کې کښېنې که نه نو بیت الله شریف تی بالکل په ډاګه دی نو نبی علیه صلات وسلام په غار حرا کې ناست او کعبې شریفې ته به یې کتل او د الله عبادت به یې کو نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شوه زنانه ذاتو او د ځان سره به یې خوراک واخیست او هلته به یې نبي علیه صلات وسلام له وړو یقین په الله وکړه که نه چې کله غار حرا ته وخیږي که نه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه قرباني رایادې که نه د زړه نه به دې بې اختیاره دعاګانې ورته خیږي بې اختیاره دعاګانې به د خدیجه رضی الله تعالی زمونږ به څه دعا خو دا زړه به دې خوشحالېږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډېره مینه کړې ده ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته به راتلې او تا به د نبي علیه صلات وسلام د خوراک څښاک انتظام کو یقینا ته زما په محبوب باندې ډېره مینه وي هلته به تا ته فتح ولګي نو یو ځل نبی علیه صلات وسلام غار حرا کې ناست دی فرشته راله په انساني شکل کې او د نبی علیه صلات وسلام سره خواته کېناسته او نبی علیه صلات وسلام ته وایي اقرأ وایه نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم څه ووامه نو فرشتې ورله داسې غاړه ورکړه نو زور یې پرې وکړو نو چې زور یې پرې وکړو نو بیا ورته وایي اقرأ نبی علیه صلات وسلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم نو بیا یې ورله څه ورکړو زور ورکړو نو په دریم ځل ورته بیا وایي اقرأ نو نبی علیه السلام فرمایي ما انا بقارئ نو په دریم ځل یې بیا څه ورکړو زور ورکو نو پرشته لګیا شوه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیاتونه څه شو نازل شو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه راپاڅېدو او یریدلی دی خو ډېر زیات یریدلی دی ډېر زیات یریدلی دی ځکه چې فرشته راله او بیا چې د انسان له غاړه ورکړي او زور وله ورکړي نو نبي اسلام باندې ډېره زیاته ایره وه نو کور ته راغې نو عایشه خدیجه رضی الله تعالی چې خواله چې راورسېدو نو وی زملوني خدیجه ما په څادر کې پټ کړه زما ساړه کېږي نو نبی علیه السلام پرېوتو او خدیجه به پې زر زر څادرې راواچولې نو چې لږ ټایم وشو که نه او نبی علیه صلات وسلام لږ ګرم شو او غیره ترې لاړه نو سر یې ښکاره کړو وی خدیجه زه یېرېږم چې زه به مړ شم مړ شم زه دا برداشت نشم کولی زه یېرېږم نو خدیجه به ورته فرمایي وی کله زما محبوبه داسې چېرته نشي کېدی ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالې ته بربنډو ته جامې ورکوي ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي ته خو چې څومره د خیر کارونه دی هغه کوي الله به تا چېرته نه رسوا کوي داسې مه کې نشي کېدی دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي الله به تا څنګه رسوا کوي داسې نشي کېدی دې ته وایي ښځه دې ته څه وایي ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي بوج پرې راشي خفګان پې راشي ټینشن پې راشي دې کور ته راشي نو دا ښځه یې ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي ته ولې دومره ټینشن اخیستی دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي
دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی فلحال خفګان دی ورته نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه ولا ختم کړي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو زما یې څه کو زړه یې راله سپک کو داسې تسلي وله ورکړه بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل هغه د انجیل لوی عالم دی راځه چې هغه خواله دی بوزمه نو نبی علیه الصلاة والسلام یې بوز د ورقه ابن نوفل خواله هغه لوی عالم و نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د وراره دا خبرې واوره چې دی څه وایي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه نو چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته وی قسم په الله د اخر زمانې هغه پیغمبر هم ته اخر زمانه هغه پیغمبرو امتی خو کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستې چې ما ستا امداد کړی وې چې ما ستا څه کړی وې امداد کړی وې نو نبی علیه السلام حیران شو وی ما به مکې والا وباسي ولې به ما وباسي زه خو د چا سره بد نه کوم زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم نو ما به مکې والا وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې د خلکو د کلي نه ایستلی دی خلک د کلي نه څه کړی دی ایستلی دی خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې پیغمبري راله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و بیا چا د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی د دنیا نه مسلمان تللی دی که کافر تللی دی ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې په سپینو جامو کې نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی دا دغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې دا دغه د مغفرت علامت دی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیدو چې په سپینو جامو کې په سپینو جامو کې هغه بیا وفات شوی و نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا کور ته راغی درې کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام بیا غار حرا ته لاړ غار حرا ته لاړ نو چې د غار حرا نه واپس راتو نو اخ پرشته بیا ده وی د اسمان په کنارو باندې ده او د اسمان دا کنارې ډکې کړي دي اسمان کنارې ډکې کړي دي بیا هغه فرشته ولیدله بیا هغه فرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا پې تبه راغلې ده نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسروني په ما باندې څادرې راواچو ما پټ که تبه راله الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر اے صادر اغوستون کیا صادر به نور نه غوندي پاسه ستا په ذمه باندې یو کار ولګید قم فانذر خلق ويروا د الله د عذاب نه وربك فكبر د الله لوی بیان کا پاسه نور ستا د ملاست ټایم نه دی اوس پاسه بس خدیجه بیبی ته وفرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه لومبه تصدیق خدیجه بیبی وکړه د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی خدیجه بیبی په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبی راوړی دی په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی ابو بکر رضی الله تعالی او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدیجه بیبی یو ځل ولاړ دي بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو 2 رکعات نفل منځ به کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ خدیجه به شیاته ولاړه د منځ کې نو علی رضی الله تعالی ولیدل نو تاسو ته وکړو وی د ترز وی داسې دي دا څه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم په ما باندې ایمان راوړ علی نو علی رضی الله تعالی فرمایل وی زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره هغه سره وسو وکم
مشوره وکم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل علي په ما باندې به خلک نه خبرای، کو ایمان راوړي راوړه، کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما، هغه ته سوایا ما. علي هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپل راغی وی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی، ما پتا باندې ایمان راوړی دی. الله نو بیا په علي رضی الله تعالی سره راوړو ایمان راوړو. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوله، 25 کاله، او 25 کاله پس بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه جدا شوله، وفات شوه. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او الته په جنت المعلا کې دفن ده، په مکه مکرمه کې. الته هغه بچیم دی او هغه ورسره دفن ده، بچیم دفن دی او هغه دفن ده. نو الته بیا دفن شو او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې دومره خپاو کنه چې هغه کال ته به عام الحزن وي. نبی علیه السلام به فرمایي دا زما د غمونو کال دی، دا زما د غمونو کال دی، عام الحزن. ما نه هغه بیم جدا شو چې ماله به تسلی راکوله، د غمونو کال. دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیره مینه کړې ده او د دې فضایل یو ځل دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار حرا کې و او دی نبی علیه الصلاۃ والسلام له خوراک راغستی و غار حرا ته ختله. جبریل امین راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبر خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوښي راغستی دي، خوراک یې راغستی. خو د الله پاکه پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام پې مو ووایه، او الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما سلام پې مو ووایه. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا، او جبرئیل امین وی زما سلام پې مو وایا. نو چې خدیجه رضی الله تعالی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په مسکا شو، خدیجه په تا باندې الله او جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سلام وای، په تا باندې سلام وای. الله نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیره زیاته مینه و، ډیره زیاته مینه و. عائشه رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام په اکثر مجالسو کې د خدیجه ذکر کا، د خدیجه ذکر کا. نو ما له په غوسه راتله وی حالانکه ما خدیجه لیدلم نه و، وی ځکه چې هغه وفات کېده نه زه لا پیدا شویم نه وم، خو بیا یو مخکې بنه یې تېره شوې وه که نه. ما له به غوسه راتله چې ده به د خدیجه ذکر کو. ما به ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبر چې د هغې بوډۍ نه ما سوا بل څوک نشته دی. نبي علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل چې عایشه خدیجه خو خدیجه وه که نه، یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی. عایشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راتاول، ستا خلک ما ته دشمنۍ ته ولاړو، نو ما له به تسلي خدیجې راکوله، ما له به تسلي خدیجه راکوله. د دې خور و د هغې حاله نو مخاله، د دې خبرې او د خدیجې بیبي خبرې یو شانتي وي. نو عایشه بیبي فرمایي وي دا نبی علیه الصلاۃ والسلام په کټ کې داسې ډډه والې وه، ښه بې فکره پروت و. نو بار خاله خبرې وکړې، نو چې خاله خبرې وکړې نبی علیه السلام فورا راپاسېد، په کټ کې نیغ کېناستو. وي ما ته وایي چې عایشه، وي ما ته وایي چې د خاله خبرې نه دي، د خاله خبرې نه دي. ما ته چې او د الله پاکه پیغمبره د خاله خبرې دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره داسې ټیټ کو لږ خفه غونته کېناست. وی خدیجه رضی الله تعالی ورته رایاده شو، هغه ورته رایاده شوه چې کله به هم په کور کې پخلی وشو که نه، پخلی وشو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا پتون داسې روچت کو، او چې د خدیجه بیبي څومره ملګري وي که نه، د زنانو خپلې ملګري وي ځان له که نه، پس د مرګ د هغې نبی علیه الصلاۃ والسلام به داسې یو پتون روچت کو، وی به چې د خدیجه ملګرو له دا اوسئ، پس د مرګ د هغې ملګرو له به یې دا لیږل، تحفې به ورله لیږلې. دومره ورسره د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینه وه، د دې سره دومره ورسره مینه وه. الله یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوم دی ابوالعاص، او په ده باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مشرۍ لور زینب رضی الله تعالی واده وه. نو دی په غزوه بدر کې گرفتار شو، ځکه چې دی کافرو په ټایم کې د کافرو د طرفه جنګېدو نه دی گرفتار شو. چې کله گرفتار شو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی هر قیدي د خپله فدیه راوړي موږ به آزاد کو. نو قیدیانو مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږل، موږ له پیسې راولېږئ موږ قیدیانو چې موږ آزاد کړي. نو هر رشته دار به د خپل رشته دار دپاره پیسې رالیږلې، هغه به یې څه کو آزاده. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور چې وه زینب رضی الله تعالی عنها، هغې هم د خپل خاوند ابوالعاص دپاره فدیه راولېږله.
نو فدیه چې رالېږله نو د غاړې امیل یې و هغه یې راولېږو وایي دا زما بابا ته ورکړه ووایه ورته چې زما خاوند را آزاد کړي زما خاوند را آزاد کړي نو نبي علیه صلات وسلام له به د یو قیدي فدیه راتله هغه به آزاده و نو د ابوالعاص فدیه راله چې فدیه راله د نبي علیه سلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو د الله پاکه پیغمبره دا ستا د زوم د ابوالعاص فدیه ده ستا لور زینب رالېږلې ده وایي چې زما خاوند را آزاد که نو نبي علیه السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه نو داسې په لاسو کې اړه وراړه د سترګو نه یې اوښکې بهیدې ژړلې ورته دا هغه امیلو چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو دې ته یې واچو نو چې نبي علیه صلات سلام هغه امیل راواغست داسې په لاسو کې اړه وراړه د سترګو نه یې اوښکې بهیدې ژړلې ورته نو صحابه کرامو ترې نه تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خفی نو خیر دی موږ به د ابوالعاص نه نالو که هغه به هسې آزاد کو نبی علیه صلات وسلام وفرمیل نه زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و نو ما ته هغه ټایم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته اچم ما ته هغه ټایم رایاد شو وی نه دا په فدیه کې راغلی دی دا به زه منظورومه دا ما په فدیه به بیت المال کې کېښود د مسلمانانو حق دی او ابوالعاص آزاد کوي ابوالعاص څه کوي آزاد کوي بیا هغه مسلمان شو ابوالعاص رضی الله تعالی عنه صحابي ته بیا جوړ شو دا د نبی علیه صلات وسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او دا د نبی علیه السلام اوله بیبي وه او د دې په ژوند کې نبی علیه السلام دویمه نکاح نه وه کړې چې کله دا وفات شو بیا نبی علیه صلات وسلام نور نکاح ونه کړي دي داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.